رمضان ته رسېدل زما عزتمندو، رمضان ته رسېدل دا کمال دی. په دغه میاشت کې زما عزتمندو الله خصوصي رحمتونه نازلوي. نو دغه میاشت په ما او تا را روانه ده، خو داسې نه چې زما عزتمندو دکاندار وایي چې میاشت را روانه ده، سیزن را روان دی، د خیره چاړه به تېره کړمه. قصاب کاکا وایي چاړه به تېره کړمه. زما عزتمندو نه نه، زما عزتمندو دا زما او ستا د عبادت میاشت ده، دا زما او ستا د عبادت میاشت ده، دا میاشت د احسان میاشت ده، دا میاشت د ښېګړې والا میاشت ده، دا به ما او تا د غمخوارۍ والا میاشت ده. په دې کې به ما او تا د مسلمان ورور سره غمرازي کوو، دې کې به ما او تا د مسلمان سره ښېګړه کوو، دې کې به ما او تا په غریب مسلمان خفه کېږو چې زما په ګمنډ کې داسې غریب وي چې د هغه نهره وي. زما عزتمندو ما او تا نهره تېره کړو چې ما او تا سره احساس پیدا شي چې د غریب په کور کې نهره وي نو څه حالات وي. نو ما او تا به په غریب خفه کېږو، ما او تا به د چم ګوند خیر خبر اخلو. دا زما سیزن دی، خو دا سیزن مې د نیکو دی، دا سیزن مې د الله د رضا کولو دی، دا سیزن مې د الله سره د جوړې دی، دا سیزن مې د الله باندې زما عزتمندو خپل ځان ور قربان کولو والا دی. خپل مالم د الله نه قربان کم، خپل ځانم د الله نه قربان کم. ولی زما رب زما محبوب دی او د محبوب دپاره خپل عرض قربان کړم. والذین آمنوا اشد حبا لله، د ایمان والا په زړه کې به د الله محبت دی. اوس ما ورته ځان ته ایمان والا ویو نو بیا به دې ته نه ګورو چې سیزن مې دی او د خیره سره په دې کې به پیسې ګټم او حاجي صاحب وایي چې د خیره انشاءالله العزیز بیا به حج له ځمه. په دې پوهېږي حاجي صاحب وایي حج له به ځمه، عمرې والا وایي عمرې له به ځمه، سیزن رالی. زما عزتمندو نه 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 نه، ما او تا به د مسلمان سره د ښېګړې سوچ کوو، ما او تا به د مسلمان د خیرخواهۍ سوچ کوو، ما او تا به د غریب ګاونډي د ښېګړې سوچ کوو. هسې نه ما راته وویلې زما عزتمندو چې زما او ستا زما عزتمندو نوم حواله شوی، زما او ستا زما عزتمندو په ما او تا باندې اف آی آر کټ شوی چې به دا اوچت کا. ما او تا ناخبره یو، ما او تا ناپوهه یو، ما او تا ناسمجه یو، موږ په دنیا کې مصروفه یو. یو صحابي فرمایي ټول خلق اوده دي او د مرګ په څپېړه به ټول بیدار شي. هر سړی اوده دی، ملام اوده دی، امیم اوده دی، زمیندارم اوده دی، دکاندارم اوده دی. چا سره دا فکر دی چې زه به مرم؟ چا دا سوچ کړی چې زه به مرم؟ څوک دا سوچ کوي چې وخت به راشي زما بچي به یتیمانان شي؟ څوک دا سوچ کوي چې وخت به راشي زما ښځه به کونډه شي؟ څوک دا سوچ کوي چې زما ماشومان بچي به زما سر ته